بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مجھ سے باتیں بھی نہیں ہو رہی، کیوں؟ جہاں پر میں آیا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے قبر کی دعا بھی کی ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی ہے۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو اس کمرے کو دیکھ کر کنٹرول نہیں پا رہا مجھ سے۔ یہ ایک دلہے کا کمرہ ہے، 6 بہنوں کا بھائی۔ آج ہم آئے یہاں پر پشاور۔ ایک باپ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ پروگرام میں پشتو اور اردو دونوں میں کروں گا۔ جو ظلم ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا ہے، لیکن جو ہمارے حکمران ہے، جو ہماری پولیس ہے، میں ان لوگوں سے توقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کیس پر جلد از جلد ان ملزموں کو گرفتار کریں، تاکہ ایک باپ کے دل کو سکون ملے، ان کو انصاف ملے۔ ہم سب سوشل ورکروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز ان کی یہ آواز اٹھائیں۔ کوئی بھی یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے، یہ عابد کی تصویر ہے، جو 6 بہنوں کا بھائی ہے، اکلوتا بھائی ہے۔ شادی کے دن، ولیمہ کے دن اس کو 15-16 گولیوں سے مارا ہے اور ان کو قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ کس بات پر قتل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پر، اتنی چھوٹی سی بات پر کہ عابد نے شادی کے دن ان لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں تصویری مت کھینچیں، عورتوں کا ویڈیو مت بنائیں۔ اسی پر ان لوگوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوئی۔ پھر صبح کے ٹائم میں وہ دونوں بھائی آئے اور عابد کو گولی مار دی۔ 3 بھائی تھے اور عابد کو گولیاں اتنا ظلم تو عابد نے نہیں کیا تھا کہ 15-16 گولیاں مار دیا آپ لوگوں نے ان کو۔ میں وہ کمرہ بھی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عابد جس دن کا انتظار کر رہا تھا، وہ انتظار میں اس دنیا سے چلا گیا ان درندے کو ہاتھوں سے۔ وہ درندے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا سجا ہوا کمرہ اتنا پیار سے بنایا ہوا ہے۔ میرا دل خون کی آنسو رو رہا ہے کہ ایک باپ کا اتنا لاڈلا کیوں مارا اس کو، کیوں اتنا ظلم کیا اس کے ساتھ۔ ہم کب تک سدھریں گے؟ ہمارے میں کب شعور آئے گا؟ ہم کب تک یہ جاہلیت اپنے پاس رکھیں گے؟ اس جاہلیت پر ہم زندگی گزاریں گے؟ میں اس باب سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پشتو میں، تو میں آخر میں آپ لوگوں کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کینے کاکا عابد خو پدې کټ کې کېنه ناستو تاسو ما سره نشي کېناستئ؟ بس ما سره تاسو انصاف وکړئ بچیا، ما خو تاسو خو هر چاته دا وایم چې ما له انصاف راکړي. الله نه انصاف غواړم او د خپل حکومت نه انصاف غواړم. موږ خو ډېر بېوسه یو بچیا، ډېر بېوسه یو. زما بچی وګوره، هغه تصویر وګوره، سم شهزاده دی ته وګوره. یہ تصویریں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ عابد کی تصویریں ہیں۔ دومره مزیدار ایک شہزادہ ہیں جو پول سا انسان ہیں۔ کاکا د عمر سونه؟ د عمر 20 سالو بچیا، 20 کاله ملا ورځ یو ورځ نیمه کمه پوره لا نه اوس بیا. دا کمره ولا تاسو په خپله سجاو کړې وه؟ دا هغه په خپل سور سجاو کړې وه، په خپله تبه باندې، په خپل سور باندې. ما ویل بچا چې څنګه ستا خوښه وي، ما ته ابوی بس ما له ولیمې مه کوه، زه بس خپله کمره، بس ما له فرنیچر واخله، زه چا باندې روټۍ نه خورم، زه غریب سړی یم، ما له به څوک راځي یا به څوک نه راځي. اورې که نه، بس دومره. دا لانجر دا خبره په څه باندې راغلی و چې دا عابد دومره ظلم کړی چې دا درندګان راغلل او په ده باندې دومره ډزې وکړو چې 15-14 ډزې دې ویشته؟ وجه څه وه کاکا؟ خو بچیا زه م وایم که نه چې دی دې ما ته ووایي که نه چې عابد کومه داسې کفر کړی و. عابد خو چا کتلی نه و. تاسو کره که مسلانو، تاسو کره خو به د شپې په نیمه شپه به چې هغه مخرور ماما به م بوتلو، چې مړی یې کړی په مدرسه کې، ځان ته امام وایي، دومره ګزګیرې پرېښې ده. عابد هله بوتلو نه، د نیمې شپې به تاسو بونه تلو، دی به د سره تلو نه، بې غیرت و.
تاسو خو د دې نه عبرت واخلئ که نه ستا مور او خور خو په ده باندې راغونډه وه چېرته مړي ژوندي له بتلي دی به دې ځان سره بوتلو د سلو سینجي به دې ورته یا واچولې یا نه اورې که نه غونډه وه مخرورانو غلو ډاکوانو چې دا به بوتلو ځان سره روپۍ به مو له ورکولې نو ولې نه زما وښې زما په ده باندې حق دی تاسو به دا خبره ستاسو دا چا چې پیډزې کړي دي په دې کې یو ستا زوم هم دی دا یو زما زوم د شهزاد دې تورمخي له د خر غوندې مخې چې دی د له مالور ورکړې وه او دا یو شبیر دی شبیر د بد خنزیر نه بدتر مخ دی او یو شافهد دی دا درې واړه رونه دي جي اورې که او درې واړه په موقع دلته راغلي زما په مخ کې پیلې په ما باندې ډزې وکړې زه ترېنه خدای پاک بچ کړم زه تش لاس وم چې مې که د عابد د ګاډي نه راکوزېدو بس عابد چې ونیول بس دې خوا نه ورته شهزاد ولاړ دی شاته شافهد دی او مخامخ دی فرنټ شیشې باندې ګوره ډزې شوي د مشین دې باندې شبیر پې ډزې کړي دي ښه او سیټ نه دغه ویشتې دی شهزاد اورې که نه زما بچي خو داسې ظلم نه کړی دی دې ما ته وایي چې ستا بچي دومره ظلم کړی بس بیا صحیح د ما بس خون ور بخلی دی زما بچي دی یو دومره ګناه دی ما ته وښیي یو دومره غلطي دی ما ته وښیي چې یاره مونږ څه د عابد د خولې نه غلطه خبره اورېدلې ده نو بس بیا صحیح ده بس بیا زه سره زما نه هېڅ مې ورسره نشته خو دا زه اوس هم ویم او بیا مې هم که چېرته ما اوري که نه زه ورسره نه دوستي کوم نه ورسره دښمني کوم ما له دلته روغې له خلک ځي راځي ما ته یاره روغه روغه ورسره زه په څه وکړم زما خو تاسو د ګل غوندې زوی مړ کړی دی روغه در سره زه وکړم نه نه لا څلوېښتي برابر نه ده او جرګې والا راځي چې روغ او که روغه نو په بله ورځ یې ښځه م رالېږلې وی او ما ورته مې بچیه تا ته ما لور ویلي دي او مې په دې لاره داسې لاړه شي چې دې ونه وینم واپس اورې که نه د روغې موغې خو سوال نه پیدا کېږي تاسو څه چې ستاسو غوند خاندان سره زما نه څه رشته وه او نه څه شته او نه به وي د خیره سره او که څوک ماله د دې روغې په باره کې راځي برای مهرباني ماله روغې له مه راځئ بس ځان د حکومت نه خلاص کړي زه د خپل حکومت نه دا اپیل کوم د وزیر اعلی صاحب نه پرویز خټک صاحب نه آرمي چیف نه د ټولو نه زه دا دغه کوم چې بس برای مهرباني ما سره مدد وکړئ بس دا راته ووایه که نه ما داسې اورېدلي چې عابد د پي ټي آی ډېر سخت کارکون داسې کارکون او داسې کارکون چې د شپې په نیمه نیمه شپو پورې به د دا جنډې په دې اوچتو اوچتو ستونو کې ولاغه لګولي دي دلته مونږ کره بیټ پروت دی ته وګوره چې 10-12 خو د بیټه جوړ کړي صرف اورې که نه ولې جوړ کړي ولې د پي ټي آی والا د زه خو غریب سړی یم زما خو ځان له وس نه کېږي خپل کار به د پرېښې و بس دی به د پي ټي آی په دغه کې جلسو کې کله ګاډی یو خوا پردې زغله وه سی ان جي به هم د جیب اچوله په هغه ورځ به یې کور ته والله که خرچه هم راوړه چې نور کله به 1500 ورکولې 600 په دغه ورځ به 200 ورکړي وس بیا ستا دا دومره کور دی مړه بوی بس دا بس یو څو ورځې دي دا پرېږدم او بس زما د شغل ورځې دي بس زه خوشحاله یم بس عمران خان صاحب چې راشي نو عمران خان صاحب راغی نو عمران خان صاحب موږ له په کونه کې دومره غټ څوباړي ومنډلو چې تپوس هم نه ده ارباب جامداد کوي اوټ هم دله ورکړی دی امیر ایوب کوي خپل د کلي نیکان مې پې خفه کړي دي ما اوټ دی له ورکړی دی اورې که نه د خپل د دې ټول کلي خانان دی ولاړو الیکشن ته ما دی له نه دی ورکړی ما عمران خان صاحب له اوټ ورکړی دی اورې که نه جامداد له مې ورکړی دی زما جامداد دا وګوره دا زما نوم زما د عابد جان نوم وګوره په دې تخته دا وګورئ ښه دا زه وزیر اعلی صاحب ته هم وایم دا د عابد مینه وه ستاسو سره دا د عابد مینه وه ستاسو سره چې نن هغه عابد د تورو خاورو لاندې پروت دی بس هغه دی الله وبخي د هغې د الله مور او پلار له د زړه صبر ورکړي دا به دوا هغوی ته هم کوو که نه بچیه زمونږ هم بچی مړ شوی زمونږ هم زړه سوری شوی دی بیا او د هغې په مور او پلار به څه تېرېږي بیا نو هغو کې ښایسته د ګل غوندې ماشومه وه د هغې قاتلان ګیر شو زما د بچي ولې نه ګیرېږي بیا زه خو د انصاف غواړم که نه زما خو کور روان دی بیا ما ته ولې انصاف نه میلاوي زه دومره سپېره خدای پاک پیدا کړی یم زما بچي ته انصاف نه میلاویږي د ده یو اوښې دی دغه سره دی شافرمان سره دی شاهنواز نومې دی بل یې د ترور زوی دی هم د دې اوښې رورې دی رب نواز نومې دی هغه هم شافرمان سره دی یو یې د دې ترور خاوند دی هغه هم شافرمان سره دی اورې که نه زه هم څه ووایم کېدای شي دوی پکې څه لاس په خوځوي بیا زه دې وزیر اعلی ته منتظاري کوم چې دوی ته د انصاف میلاو شي
نور د خبرو ما کوم څه شان نشته چې زه خبرې وکم نورې او چې څه خبرې وي هغه تاسو ته شیشه باندې راللې زه تاسو نه د دې کورنۍ دپاره انصاف غواړم او دوی دپاره به دا انصاف انشاءالله زه ټولې سوشل میډیا ته خواست کوم چې پلیز تاسو راوچت شئ د دې کور دپاره باقي ستاسو روز تاسو همدرد آینه د کلتور نه د کیمرامین تیموشه سره ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان